دا د ځمکې بیوټي ده ځمکه چې ښکاري ښایسته ښکاري مزناکه ښکاري نو دا په چا ښکاري په علما باندې ښکاري ډاکټر صاحب مونږ څه وایو 100 روپۍ کور 200 روپۍ کور داسې بېغیرته پښتانه م لیدلي دلګان څه ورته ویم ستاسو څه د دې نه بل غلط لفظ نشته ما ته خو دا ځینې مشران وایي مې وایه نو زه 100 روپیز او 15000 روپیز خلکو ته زه څه ووایم یار چې هلته قرآن کې الله وایي هلته حدیث کې الله وایي دا له ټول نه اوچت خلک دی موږ ورته هغومره سپک وخورو نور ورته څه ووایم ستا ژبه کې سختي ده ته دا کې او ته هغه کې په مولانو به خلک سورېږي زه به بیا مې لمونځ ښه شی دی 5 وخت یې کوئ دا د سترګو رڼا ده د مازه او د دین ستن د ډاکټر صاحب څه تاسو زکاتونه ورکوئ به دې صدقو څه به ستاسو بیماری نیسي تاسو ته به جنت میلاویږي خیر دی که خپل امام ته سورېږئ څه خیر دی که په امام باندې 100 روپۍ کور ښودی دی خیر دی که په دې 2020 کې 15000 تنخواه ورکوئ داسې بېغیرت هم چېرته لیدلي دي دلګان او خبرې الله اکبر زه هغه نشم ویلی 22 ویلر هم نشي وړی ډوزه زه هغه چل کوم زه دا چل کوم او څه کوي د امام تنخواه د جومات سوی سوی نصیب الله 15000 داسې بېغیرته پښتانه ما په مخ د ځمکې نه دي لیدلي تاسې انټرنیشنل دلګان ډاکټر صاحب خفه خو نه شو ولې دروغ یم ستاسو د امام تنخواه څومره ده ګزاره کوي ښه ده تاسو یار تاسو به ښه خلک یې نه زه څه وخت مخکې یو جومات کې زما ویانو ډېر مې خوښ شي مې به دې څومره خرچه راغلې ده وایي 1 کروڑ 10 لاک ما د امام تنخواه هم څومره ده وایي 10,000 څه شي ما امام راوغوښته مې څنګه چللی جي وایي بس وخت تېرېږي نه نو یو حاجي صاحب پکې ناست هغه ما ته وایي زه دومره مالداره یم زما بچي سعودي کې دي چې یاره که زه ټول عمر مدینه او حرم کې وخت تېروم نو څه مسله هغو ته نه جوړېږي ما امام صاحب ته ویم موټر سایکل دې شته وایي نه ما جب کې ښه 10,000 روپۍ وي دا به تاسو منئ یا نه منئ چې د ملا په جب کې 10,000 روپۍ خو وي زه پکې لږ غوړ زړ غوندې یم ګزاره کوم ما ته ربر نه ډایرکټ الله پیسې رالیږي سر شکر دی تیمرګرې مقتدیانو نه الله ساتلی یم د دوی د محتاجۍ نه زه چې کله اوده شم د شپې راځي اصغره زما جب ته یې راچي نو ما ورته دا 10,000 روپۍ زه د امام له ورکوم 1,000 تکه چې دله یونیک موټر سایکل والو دا ډېر د لرې نه راځي ما ته وایي زه دله چای رالیږم او غوزان رالیږم او راځم حقه چې تلی دی بیا نه راته امام صاحب ته وایي هغه حاجي صاحب رانغی ما ته وایي مړه ته دا خلک نه پېژني څه اوسه پورې هغه راته چای ورکو شوی دی مې زنده باد دا ښکته خوند کوي دا دلګان دا بره خوند نه کوي څه ما ته رنګه مو شوی جنازې له راشه مې زه د دلګانو جنازې نه کوم چې په پیسو غول زیړي او څه کوي د امام بېعزتي کوي بېادبي کوي او د ټول نه به زیات امام ده تنګومی بس ډانګي لاندې تیار دي څه دي ډانګي او څنګه به یې تنګول کړ مولوي صاحب یاره ته په ټیم نه راځې د نه سړي زویان بېغیرته بېشرمه بېحیا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي من اهان العالم څوک چې عالم بېعزتي وکړي بېادبي وکړي صح الفاظ ورته وایي فقط اهان العلم یقینا هغه د علم بېعزتي وکړه توهین یې وکړو ومن اهان العلم او څوک چې د علم بېعزتي وکړي فقط اهان النبی یقینا دا د محمد رسول الله بېادبي وکړه ومن اهان النبی فقط اهان جبریل چا چې د محمد رسول الله بېادبي وکړه یقینا د جبریل امین بېادبي وکړه ومن اهان جبریل او چا چې د جبریل بېادبي وکړه فقط اهان الله یقینا د الله بېعزتي وکړه ومن اهان الله او چا چې د الله بېعزتي وکړه اهانه الله یوم القیامه الله رب العزت به په قیامت کې بېعزته کی ذلیله به کی څوک دا څوک چې ګړۍ ساري ټیم وشو او ټیم ونه شو وروسته شو مخکې شو فاتحې له راغې او رانغې نن مارکیټ کې نن هلته ګرځېدو ګاړی دی ورسره ښې جامې اغوندي دا بېغیرته چې دا به الله ذلیله کوي څه
دا دلګان دا 10 روپۍ چې ورکوي که نه دیو پته چې کومه لوبه به ورسه کوي د دې خلکو سره پښتانه ټول ښویېدلي نه صفا درته ویم صفا ولې دا به خاورې خوري څه ډاکټر صاحب تپوس پې نه کېږي څه ما به یو عالم ما ته ووي چې زما په یو لور باندې څه د 60,000 نه واوړې دی اوس هم علاج شروع دی ما یې تنخوا دې څو د غلی شو دلته راسه دفتر کې ناست و وایي 4,000 دې مقتدیانو نه به تپوس نه کېږي څه نه به کېږي تاسو به وایئ چې د عالم ګټه ولې نه کوي یو سوال که ذهن کې ستاسو راشي دا ولې ګټه نه کوي ډاکټر صاحب جواب نه سشته الله وایي ما ورته علم ورکړی دا به علم خورئ سورة البقره کې آیت مبارکه ده و یا ساتئ زما بندگانو مؤمنانو دا عالمان چې دي دوی به ښکلی کاټن اغوستی ښکلي جوبې به یې ښکلي پګړۍ به یې ښکلې ګاړې به یې او یا ساتئ دوی پې خپل فقر پټ کړی دوی پې خپله غریبي پټه کړي د دې وجې نه چې د تیمرګرې خلک د کلو خلک دې عالم ته داسې ونه وایي چې دا کمزوری دی دا فقیر دی الله رب العزت اولنۍ سورة البقره کې فرمایي و ستا مازغه دې کلاو شي د دې سړي تپوس وکړه د ده ژوند څنګه تېرېږي د علم ته خپل ژوند ورکړی دی ما پکې للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله الله رب العزت وایي ما د دین په خورولو کې دا بالکل بند کړي دي نو د دین نه علاوه د دوی سره ټیم نشته د دوی سره ټیم نشته ګنې ښه غټ کټي ښه غټ څټي ښه غټه خېټه یې د دې نورو خلکو نه ښه ګټلی شي وجه څه ده دوی په دین کې صحیح مشغول وي نو الله رب تپوس کې څه ته به یې تپوس کې دا نه چې 4,000 روپۍ ورکوې او نور خیر خیریت پې 100 روپۍ کور زه یو ځای ته لاړم نو د یو کور پسې د 3 میاشتو 300 شاټ شوي نو ما تپوس وکړو دا ډېر لوی ټیکهدار دی د ده سره 2 اکسلای دي 2020 ما یې ښه دا خو به داسې بې غیرته دی چې ایوارډ ورته ورکړو او د 3 میاشتو پسې 100 روپۍ سټارټ وي یاره د پښتنو په شان دلګان ما به دې میدان کې ونه لیده هر سله به دله پیسې خو د ایمان دپاره د عالم دین دپاره به دا وایي زما ګزاره نه کېږي څه زه ډېر سخت خراب یم نو موږ ورته وایي الله دې سخت خراب کا زما یو امام ملګری و هغې ته چېرته یو مقتدي ویلي امام صاحب وایي ټایم شوی دی ما ته مولوي صاحب وي ما ډکې هسې راله چې یاره د دې وضوخانه کې ډېر ښکلي ټایلونه لګېدلي دي یا الله یو درز ورکړي څه ورکړي خو یې په خوله مې نه دي ویلي ډاکټر صاحب زه به دله امام راولم زړه کې مې راله وایي یو ورځ نه 2 ورځې نه په 3مه ورځ چې ولیدو دا رانې مات شو دا شاته نه دی دا پوښتی د هډوکې څه 15-20 ورځې ژوندی و بس لاړو ورنال شي څه شه صرف یو ټکی ویلی و امام صاحب ټیم پوره شوی دی مخکې کېږه دلته خو ګورې هم دا خیال کوئ زه اکثر د امامتۍ ته راکوزېږم خلک به مخکې صفونو کې ولاړ دي ته کې نه چې جینجی پې لګېدلی کښېنه په کلاره مړه 2-3 منټه په تا څه خارخ راغی څه چینجی را باندې ولګېده څه نور خو ماشاءالله ښه دي خو کله کله ځینې مازدیګر مانځه ته هلکه زه الله راکوزېږم ګوره زما نه مخکې څوک ونه درېږي او په کلاره کښېنې دې کې ثواب دی د الله په کور کې کښېنئ دلته څورګې او سپږې نه دي ښه ښایسته ماربل دي ښه پاک ځای دی بره ګوره یم ګړۍ ته کتل حرام دي څه دي ګړۍ ته کتل حرام دي بل ځای کې ته چې د پنجکوړه په غاړه باندې صرف یو باربیکیو لتلی تا هلته 3 غنټې تېرې کړې څه مسله نشته ته چې مري ته یو شپې لتلی تا هلته 3 شپې تېرې کړې په تا قالت نه راځي خو که امام صاحب 4 منټه لیټ شو په تا چینجې او هغه هم د پکې 3 سره چینجې لګېدلې بې غیرته پښتانه هلکه د امام عزت کوئ د امام بېعزتي الله وایي زما بېعزتي ده څه او که لاس یې دپسې چوت کو ما کتلي دي ما ته ملګري قصه وکړه وایي د مخ یې سره غورځېدلی و صرف یو 24-48 غنټې وایي زه چې تپوس لاړم وایي ما ته وایي چې مړه بس طبیعت مې داسې دی نو په طبیعت دی اوس منبر کې ولاړم د چېرته جلسه کې م بیا زه ډېره ښکلې کنځلې کوم ستا طبیعت یو کس زما بی پي خېجي مې بی پي دې کوزه ساته ستا دا بی پي چېرته ښځې ته ونښته دا لوکل سټیشن یې سچو ته ونښته دا چېرته ډي اس پي ته ونښته دا چېرته ایس پي ته ونښته دا چېرته ملک ته ونښته دا چېرته خان ته ونښته ایمان ته ستا بلډ پریشر خېجي تاسو به کتلی بی پي مې وختلی نه دا بی پي دي د بی پي بچیا زما وایي بی پي خېجي تی وخېجو ایس پي ته چې ډانګي د باندې برابر کړي تی وخېجو آرمي والا یو سپاهي ته افسر ته ضرورت نشته چې د بوټانو د باندې ډرون حمله وکړي چې تا ته بی پي وښیي صرف امام ته ملا ته ستا بی پي خېجي د نه سړي زویه بې غیرته نو د امام بېعزتي ده چا بېعزتي ده دا د الله بېعزتي ده الله وایي زما بېعزتي چا وکړه چا زه به یې څه کوم څه اهان الله
یوم القیامه زه په ورځ د قیامت باندې څه وکړم څه به وکړم مسا دا به زه ذلیله کړم دا به زه تباه و برباد کړم او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه یو لوی محدث تیر شوی دی هغه احالة العلماء کفر دا هغه فتوا په دې باندې راغلی ده مولانا اشرف علي تانوي امداد الفتاوه کې هم دا نقل کړې ده چا چې د امام بېعزتي وکړه د نه ایمان لاړو چا ته د امام بېادبي وکړه د نه د کفر اندېشه ده لوی لوی محدثینو د دې آیاتونو او د دې حدیثونو په رڼا کې فتوا ورکړې ده هغه عالم چې محمد رسول الله فرمایي تاسو وایئ صلی الله علیه و آله وسلم محمد رسول الله فرمایي څه وایي عالم څوک دی وخت شوه ته ډاکټر صاحب وخت شوه غوږونه ورته کولاو که دوی به کوي خپل کار به کوي وان العالم یقینا عالم چې دی لیستغفر له د دې دپاره بخښنه غواړي من هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او په ځمکې کې دي والحیتان او هغه میان فی جوف الماء چې د اوبو په منځ کې وانه یقینا فضل العالم علی العابد فضل د عالم سړي په عبادت ګزار سړي داسې دی که فضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب لکه چې د سپوږمۍ فضیلت په ستورو باندې وي څوک وایي محمد رسول الله فرمای وان العلماء او یقینا عالمان چې دي ورثه الانبیاء دا د انبیاء ورثان دي وان الانبیاء او یقینا انبیاء لم یورثوا او میراث نه پرېښی دینارونه ولا درهما او نه درهمونه وانما ورثوا العلم او یقینا دوی ته په میراث کې علم ملاو شوی فمن اخذه اخذ بحظ وافر او چا چې د دې نه څه حاصل کړو هغه ډېر څه حاصل کړه میان یو کس تپوس کو میان به څنګه دعا کوي مې محمد رسول الله ته کڼې واڼي او ونې سلام کوي میان عالم نه دعا نشي کولی بیا چې محمد رسول الله وي بیا دویمې خبرې ته ضرورت نه وي کاڼي بوټي په ځمکه چې څومره زنده سر دي دا چا دپاره او څه وایي عالم دپاره یا الله دا معاف کړې دا 4,000 روپۍ زه صفا به وایو دا 4,000 روپۍ چې سار پاسي دې سبقونه وایي ستا قرآن وایي حدیث وایي دی چې ماسپښین راشي بیا قرآن ته ناسي بیا وروسته حدیث ته ناسي بیا قرآن ته ناسي بیا حدیث ته ناسي بیا ماښام بیا قرآن ته ناسي او زما خو ډېر بد حالي وایي دا خو د شپې م آنلاین بلجیم او امریکې ته په نټ باندې لګوي ستا قرآن خو دته خو خوب هم نشته که سهار کې نمازه پسې وده شو لږ به وده شي ګنې خوب هم نشته یا الله دا شینګرۍ دا ملا پکې اول وبخې داسې وایي څه وایي دا پکې څه وبخه ځکه زموږ کار څه دی مولوي صاحب بهرحال نو دا وله څه کوي دعاګانې کوي څه دعاګانې کوي موږ ته د پیغمبر نه باغ میلاو دی نه څه دینار میلاو دی نه سره زر میلاو دي نه هغه څه خپل هم نه نه موږ ته پرېښي دی موږ ته په وراثت کې څه راکړی علم راکړی پوهه راکړې ده د دین خورول یې راکړي دي خلکو ته یې رسول راکړي او په دې باندې موږ روان یو نو لهذا ما ټولو درخواست کې دا علم دی زه الحمدلله دلته خو څه داسې مسله نشته خو چار چاپېره ما ته دا شکایت راځي چې پښتانه د امامانو ډېره بېادبي کوي یاد ساتئ څه خو پکې مردار شو او که دې عالم د پسې لاس سوت کړی یقیني نه به دنیا برابر وي نه به آخرت برابر وي کم از کم په جومات کې لکه 10 روپۍ هم مه ورکوئ خو بېادبي مه کوئ ما ته پته ده تاسو د 300 نه سیوا ورکولی هم نشئ د نسوارو د پاپړو پیسې ورکوئ بچي هم ډېره خوري امام صاحب له 300 ورکوئ بچی هم د 100 روپو پاپړ او د 300 وخوري امام له د میاشتې 300 ورکوئ هغه خیر دی هغې کې څه نه ویم خو بېادبي مه کوئ نیغ نیغ کېږئ ورته مه ګړو ته مه ګورئ جومات کې د الله کور دی ښه په اطمینان سره کښېنئ چې ثواب درته میلاویږي 3 منټه چې لیټ شو ګیټ مه سارئ اوس زه دلته مازدیګر رالم چمچه کوي د چتي بچیا بې غیرته دته چېرته دا مور او پلار نه دي ویلي چې امام څه ته وایي بې حیا انسانه 3 منټه وراوړېدلي په تا څه خارخ راغی د الله په کور کې هم تنګ دي داسې خلک نو که داسې امام نه پسې لاس چوت کړي یقیني دنیا او آخرت مو ټول تباه و بربایي او زه یو خبر هم کوم بلکې ستاسو نه هم ویم زه یو 2 علماو ډېر زیات خفه کړم زه یې پسې ویم که تاسو یې امین نه وایئ یا الله د داسې سړي کور او ګور دواړه تباه کړي تاسو وایئ امین
کم سړی چې د عالم پسې شاته منافقت خبرې کوي د هغې پسې وروسته پلینینګونه منصوبې جوړوي پټې پټې خبرې کوي خلاف خبرې پسې کوي په مختلفو محفلونو کې یا الله ته کور عمران کې او ته ګور عمران کې تاسو ټول وایئ امین زه خو پسې وایم ښه ټیټ امین وایئ چې اشاریه 00 څو ایک نه اشاریه 00 هم څوک بې ادبي کوي یا الله ته تباه و برباد کوي دا څه ګپ دی ډاکټر صاحب څه خپل ژوند به وقف کړی دلته ورپسې ته شاته خبرې کوي الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله د دې وارثانو د قرآن د دې خورونکو د دې عالمانو باعمله عالمانو د عزت کولو توفیق راکړي الله دې دا خلک زموږ دپاره د جنت د ټکټ ذریعه وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین